یا د باپ سر چې وی ولاړه غم زړه تول وېدا یا لاړه هغه زمانه لاړه غم زړه تول وېدا یا چې د چارمن شمال په منګل کې دا غم زړه تول وېدا یا د دین بشر دل ګن مر وزلیدا غم زړه. السلام علیکم کتونکو، ماسټر شاه سوار ما نن د صدیق آباد پاټک په بازار کې د یو مشهور غنځاخو والا دکان کې ناست ما چې دوی امرسي هم تیارې او غنځاخي هم تیارې. غنځاخي څونکه زمونږ د دې علاقې چې کوم رسم او رواج دی د خور خورلنې د رخصتېدو دپاره هم استعمالیږي، په واده ښادۍ کې هم استعمالیږي. نو نن د یو ملګري خواله راغلی یم، د هغه سره ناست یم، په دې موضوع سره خبرې کوو چې دی غنځاخي د څومره وخت نه تیاروي او په دې کې څه څه اچوي. نو د دې نه تفصیلات اخلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ستاسو نوم څه دی؟ کفایت الله نامه دی. کفایت الله. تاسو لیکلی دی قاری ابو زهیب، نو تاسو واقع چې قاری وای که نه؟ او قاری خو یې ماهی بزم کړی دی. صحیح. او دې فیلډ ته څنګه رالی؟ دا روزګار هم د څومره وخت نه شروع کړی دی؟ دا خو وشو ټیم غالبا دا اووه کاله وشو، اته کاله. صحیح. او د دې نه علاوه تاسو د صدیق آباد پاټک بازار نه علاوه بل برانچ هم ستاسو شته که نه صرف دا یو برانچ دی؟ نه، برانچ هم فیلحال دا یو دی. مونږ ته نور هم خلک اپر کوي تیز له راشه تیز له راشه، خو مونږ دا یو نشو سمبالولی. دلته مصروف یو او خادم دغه مصروفیات کې واري چې بل طرف تللی. صحیح. او د دې غنځاخي نه علاوه د امرسا تاسو د څومره وخت نه شروع کړی د ورسره د پخوا نه جوړوئ که نه د سټارټ نه جوړوئ که نه اوس هم شروع کړی؟ نه، د سټارټ نه. دا خو د دې سره ریلیټډ شی دی، د غنځاخي او د امرسا یو شی. څوک امرسا ډېره خوښوي، څوک امرسا ډېره خوښوي، غنځاخي ډېر خوښوي. دواړه یو شی دی. او د غنځاخي کې تاسو میټیریل کم کم څه شی نه پکې استعمالوئ؟ غنځاخو کې خو دا عامه میده ده، کومه چې چلیږي، د بیکرینو والا هم استعمالوي، د بټو والا هم استعمالوي. میده وړه چې کوم ډیپین هغه دی، او چینی دی، او تیل آیل. مونږ آیل استعمالوو. صحیح. او د امرسا کې امرسا چونکې د مشهوره ده ستاسو د او د لونخوړ چې کومه امرسا ده هغه ډېره زیاته مشهوره ده په پاکستان کې. آیا ستاسو د لونخوړ چې کومه امرسا ده نو په هغې کې څومره فرق دی؟ یاره زمونږ د لونخوړ په امرسا کې خو دومره فرق نشته، واضحه ده. ځکه فرق به کېدای شي دا وي چې هغې پکې ګوړه ډېره استعمالوي. په کومه امرسا کې چې ګوړه ډېره هغه نرمه وي، اولته ګوړه ارزانه ده. هغه بیا چې دلته موږ په 900 روپۍ دړۍ راکړي ګوړه، نو موږ پکې ګوړه اچوو، موږ پکې لږه کم اچوو، هغې پکې لږه سیوا چې د هغو لږه ډېره نرمه راځي. ګنې حالانکې زموږ هم د لونخوړ د امرسي نه څه کم نه ده، ماشاءالله ډېره ښه ده، خلک یې خوښوي. صحیح. د باجوړ د کومو سیمو نه ستاسو خواله خلک راځي په امرسو او په غنځاخو دواړو پسې؟ باجوړ خو د تمام باجوړ نه شکر الحمدلله راځي. موږ پکې بار ملک ته هم لیږو، سعودي ته، د یورپي ملکونو ته هم دا خلک وړي. دا څه په تحفو کې پنجاب ته دې علاقو ته ډېر، چې پاکستان کې خو ټول پاکستان ته ځي راځي. صحیح. عوامو ته څه پیغام ورکوئ؟ زمونږ عوامو ته خدا پیغام دی چې شی مخلي که نه صفا شی دی اخلي، ګن بلا دی نه اخلي. مونږ چې کوم شی نه جوړو الحمدلله څوک یې راسره نشي ثابتولی چې مونږ یو غلط شی استعمالوو. که پاک تیل دي، پاک آیل دي، دا نه دي، دا لاندې د کیمرې کې به ښکاري دي خلکو ته. پاکه میده ده، پاک تیل دي، او غلط شی کې مونږ نه اچوو چې هغې د هغې د وجې عوامو ته یا تکلیف یا بیمارۍ نه خطروي. نو الحمدلله صفا سوتره شی خرڅوو او لږه مزدوري کوو، سیوا نه لرو، حق حلاله مزدوري. ٹھیک شو جی. ډیره مننه کفایت الله صاحب. او تاسو د کفایت الله صاحب خبرې واورېدلې. امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو ډیره زیاته خوښه شوې وي. د نورو ملګرو سره شریکه کړئ. زمونږ د فیسبوک پاڼه ورسره لایک کړئ. د لوی الله په امان.